आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की 71वां सालगिरह के मौके पर स्वात नज़राबाद खानगुल और मशर खान के हुजरे में एक तकरीब मुनक़िद हुआ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का PKNU के कारकुनान और VC चेयरमैनान ने खसूसी शिरकत की। सालगिरह तकरीब में खानगुल और दीगर चेयरमैनों ने अपने खिताब में कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। زه خپلو ټولو میلمنو ته دلته کې په راتګ باندې په خیرالي وایم او زه ټولو ته ویلکم وایم، په خیرالي وایم او انشاءالله شروعات موږ د دې نه شروع کړل او آینده به که خیر موږ خپل भरपूर کوشش کوو او آینده دپاره به هم ولاړ یو کوشش به کوو، بیا به هم کوو چې په موږ کې سایي او د عمران خان دا ویژن یې نه موږ به ورسره ملګري یو انشاءالله. د ټول نه مخکې خو زه عمران خان ته د هغه 71 سالګرې چې دی ډېره زیات مبارکباد د هغې ورکوو موږ ټول، چونکې حالات داسې دي چې هغه په جیل کې دی او مونږ دلته بهر د هغه سالګرې منو، نو زموږ په زړه کې خو یو ډېر زیات درد او خفګان دی، ځکه چې هغه نه صرف زموږ لیډر دی بلکې د امت مسلمه لیډر دی. د هغه ګناه څه ده چې نن هغه په جیل کې دی؟ د هغه ګناه دا ده چې هغه په پاکستان کې رول اف لا غواړي، د هغه ګناه دا ده چې هغه په ټوله دنیا کې د لا اله الا الله خبره کول غواړي، د هغه ګناه دا ده چې هغه په پاکستان کې د مدینې د ریاست د جوړولو کوشش کوي. په دې ګناه کې هغه نن چې دی نو هغه په جیل کې دی. هغه زموږ د روان نسل چې دی د هغه مستقبل جوړول غواړي چې هغه یو خوددار قوم جوړ شي او په ټوله دنیا کې یو نوم جوړ شي. کوششونه دي، کم خدمات دي، انشاءالله یو ورځ به چې دی خان صاحب ته او موږ ټول ته انصاف میلاویږي. خان صاحب به ډېر زر انشاءالله د پاکستان وزیر اعظم وي. تاسو ټول ته زما د طرف نه دا یو میسج او یو پیغام دی چې کم زموږ د PTI ملګري دي کوشش دې کوي چې څه پروګرامونه کېږي نو ټول ملګرو سره دې رابطه کوي، ګروپ بندیانې دې نه جوړوي چې په هغې سره زموږ پارټۍ ته نقصان ورسي. عمران خان یو داسې کس راپاڅېدو چې هغه یو داسې اواز وکړو چې هغه زموږ زړونو ته کوشو. هغه زما د بچي سوچ کوي، زموږ د بچي د مستقبل سوچ کوي، د دې ملک د مستقبل سوچ کوي. موږ د چا خلاف نه یو، موږ د ادارې خلاف نه یو، موږ د ملک بغیر د ادارو نه چلیږي نه که نه، خو موږ د هر هغه چا مرسته کوو څوک چې په دې ملک باندې مین دي. په هغې کې د ټولو نه غټ دغه چې دی هغه عمران خان دی چې هغه پر خپل ملک باندې مین دی. د هغه به هر څه اساسي نشته، څه چې ګټلي دن دی دلته کې راوړلي. شوکت خانې مې جوړ کړلی، حکومتونه هغه نشي جوړولی، هغه درې جوړ کړلي که نه. دلته کې چې څه دي بنګال زمان پارک هغه یې د مرګ نه وروستو ډونیټ کړلي شوکت خانم ته که نه. نو یو داسې سړی هغه څنګه غدار کېدی شي، یو داسې سړی هغه څنګه په هغه باندې داسې الزامونه لګېدی شي چې یاره دا کړلي دا کړلي. دا زموږ زړونه نه مني. که فرض که زموږ د PTI نور لیډرشپ چې دی هغه پورس کېږي او دغه کېږي او هغه راځي پرس اوس د خلکو ذهن دا نه مني. هر سړی پوه شوی دی موږ د چا خلاف نه یو، بس زموږ نه دې قلار شي او د هر هغه سړي سات دې ورکړي، مرګتیا دې وکړي. دا ادارې هم څوک چې د ملک د مستقبل لپاره لګیا دي. مشر چې دی خان صاحب په جیل کې دی، زمونږ اړه نه غواړي چې موږ خوشحالي منو کوو او موږ یو لاسونه وپړقو، خو لکه بیا مو هغه ته خپل پیغام او ټولو مسلمانانو ته دا پیغام رسو چې زموږ خان صاحب چې دی بې ګناه په جیل کې دی. هغه څه غواړي؟ هغه د ملک ازادي غواړي او ازادي د چا لپاره غواړي؟ هغه آزاد دی. د هغه څه دي؟ هغه ته هر څه الله ورکړلی، عزت ولا الله ورکړلی، وزیر اعظمي ولا الله ورکړ وه. د هغه په اړه باندې څه نور زه یم چې د هغه په اړه بس ارمان نه چې مال الله پاک راکړي، خو هغه څه چې کوي زموږ لپاره لګیا دی. نو زه ټول مسلمانانو ته اپیل کوم چې د هغه لپاره 2 رکعته نفل هره ورځ کوي. دا دوستان دا پروګرام دی چې د عمران خان سره اظهار یکجهتي ده او عمران خان چې څومره زیاتې هغه سره په جیل کې وشو، هغه د جیل سړی نه و، هغه د یو ملک یو وفادار، یو ایماندار، یو بهترین انسان و. خو چونکې زموږ د خلکو زموږ د ادارو لکه هغه مجبوره کړی دی او په جیل کې هغې کېنولی دی. نو د ادارو ته دې ټول ته موږ هم خواست کوو چې قلار شي د پاکستان نور مه تباه کوئ. څومره چې تاسو تباه کړو دا دونه تباه پوره دی. نو دا بغیر د دې خان صاحب نه بل سړی برابرولی هم نشي. انشاءالله دا به خان صاحب برابروي. خو دا خبره هم ده که خان صاحب لسی چل وموشو د هغې به دا ټولې ادارې ذمواري د هغې نه به د PTI کسان تپوس کوي. دا هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې لکه دغه شانته کې د خان صاحب پیدایش شوی دی او دا خان صاحب سره دا مینه
او د سره دا الفت زمونږ صرف او صرف د محمد رسول الله سلم په وجه باندې دی. نو دغه یو هستي دغه خان صاحب الله رب العزت د دنیا ته په نن ورځ باندې را لېږلی و او هغه زمونږ د 75 سال زمونږ په ذهنونو کې چې کومې غلط فهمیانې وې او کم منګه چې په غلط لار روانو هغه ټولې خبرې منګه زړونو ته راچولې دي. انشاءالله العزیز د خان صاحب دا تحریک به منګه چلو، دا به منګه مخکې بیایو، دا به کامیابو. دی له هېڅ کوم شکست نشي ورکولی، باطل خو دی د ختمېدو دپاره. انشاءالله دا حالات به ډېر زر په معمول باندې راشي. تاسو ټول ملګري خپل حوصلې اوچتې ساتئ او انشاءالله زما د الله رب العزت نه دا امید دی چې الله رب العزت په د حالات هم صحیح کړي او په پاکستان کې به استحکام هم راشي او د قانون بالادستي هم راشي. د دغه کوشش لپاره موږ ټول یو ځای ملګري کوشش کوو او دا میشن به په مخه باندې بیایو. اصل خبره داسې ده چې نن عمران خان چې دی نو هغه په جیل کې دی او په ټول پاکستان کې د هغه تقریبا چې دی نو بهر هم او په ټول پاکستان کې د هغه سالګرده مناویږي. دا ډېره د افسوس خبره ده چې په هغه باندې څه قسم الزام نشته خو هغه بیا هم په جیل کې دی. صرف د عوامو او د غریب سړي د ازادۍ د پاکستان د حقیقي ازادۍ خبره یې کړله. نو مونږ خو دا ملک چې دی نو د پاکستان د 1947 نه هم په دې سوچ کې و چې یاره مونږ ازادي خو چې د حقیقي ازادۍ خبره هغه وکړه نو په دې کې هغه بیا په جیل کې دی. دا زموږ د ټولو دپاره ډېر زیات دغه خبره ده، خفګان خبره ده. هغه چې کومه خبره کړله لا اله الا الله محمد رسول الله، موږ مسلمانان یو او په هغې باندې زموږ یقین دی. د دې دپاره انشاءالله که زموږ د هغه دپاره څه نه قرباني راځي، که زموږ د مال قرباني راځي، که زموږ د جایداد قرباني راځي، که زموږ د بچو قرباني راځي، نو انشاءالله چې موږ به د قیامته پورې چې تر څو پورې دا پارټي پی ټي آی نو موږ به د هغه سره یو. د عمران خان سالګرې دپاره او موږ به سالګره منوو. هلته کې هغه په جیل کې دی، موږ سره غم هم ډېر دی او دلته کې د هغه سالګره منوهل هم دي. نو دا ملګري زموږ راغونډ شوي دي، جاوید خان دی، ډاکټر نعمت سبحان، احمد علي خان لالاجي، اعظم خان، زه پخپله افضل خان، ټول ملګري سجاد خان، دا ټول راغونډ شوي دي د خپل قید سره ته یو ځای کېدو لپاره. او موږ دا نه چې یوازې دا سالګره به کوو بیا به ختمېږو. موږ به دا هغه کارکنان دي چې کم پیور کارکنان دي، نه به تېښتې والی نه به منډې والی. څه سخته چې د عمران خان راځي نو موږ به ورسره شانه په شانه ولاړ یو او زموږ د تېښتې پروګرام به نه وي.